یو ستنه د ورځې لګوئ بالکل کمپلیټلی لګوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مینانا کتونکو زه یم معاذ خان یوسفزی او تاسو ګورئ لایف نیوز. کتونکو دا وخت په اشوخدړه کې موجود یم. لږ ساعت مخکې یوه بله پیښه راله چې یو موټر چې دی هغه را روان او د بجلۍ ستنه په هغې له پاسه را پرېوته. دغه شان نیمه ګنټه چې دی هغه روډ هم بنو. دغه مناظر به موږ تاسو ته ښایو. د خلکو سره به هم خبرې کوو تاسو. خو لکه مطلب دومره هم سوچ پکار وي چې یاره دا خو د انسان دی، دا خو ګاډی ولګېد، ګاډی خو څه څیز خبره نه ده. په دې کې موږ 3 تنه ناستو. اگر زموږ جانونو ته څه نقصان رسېدلی وي د هغې خو بیا څه نه د ګاډی خو دا دی چې دا به جوړ کړي، دوی به پیسې ورکړي یا دا څه بل څه، یا به موږ خپله باندې جوړ کړو. خو اگر موږ نه وی نو بیا خو مطلب زموږ څه ویلیو خو د انسان ویلیو خو په پاکستان کې پکار ده، یا زموږ کوم د محکمې چې دي دوی له پکار دي چې یاره د دې سیز انکوایري کې دوی نوی پروجیکټ شروع کړی دی. بالکل یو ستنه د ورځې لګوئ خو بالکل کمپلیټلی لګوئ. داسې څه مطلب خو نشته چې تاسو د 10 کیلومتره پورې داسې روان یې او هغه بغیر سپورټه نه د هغې فاونډیشن چیک کول نه څه داسې بل څه. د هغې تقریبا 25 میټره پورې یو ټاور دوی لګولی دی. د هغې لاندې نه څه سپورټ شته، بل څه نشته. بس دوی مخې سره خپل کار روان دی، دوی روان دي داسې خپل کاروبار یې شروع کړی. نو نه د انسان ویلو خو په کار ده که نه؟ صحیح ده. د انسان ویلو په کار ده چې یاره مطلب دا خو یو راولی ده او سیلی وه رالو صحیح شو. دا خو یو اکسیډنټ هغوی وایي چې لکه دا یو اکسیډنټ شوی دی. اکسیډنټ داسې نور مخکې هم کیدی شي. ولې چې دوی دا داسې رویه او دا داسې دغه کوي. مونږ هلته کې ودرېدل نو بیا مونږ پولیس تاڼې ته کال کولو کوشش کولو. بیا هغې موږ ته وویل چې تاسو ریسکیو ته ټلیفون وکړئ. ریسکیو والے وایي چې تاسو تاڼې ته بیا ټلیفون وکړئ. نو مونږ په هغه ځای کې ولاړ بیا باران راغی نو مونږ په ګاډي کې کېناستو. بلا ټریفیک نو د یو انسان د وجې بلا دنیا خلکو ته تکلیف و، ځکه چې تر مټې نه والا تر بهار روډینګار د دې پورې څومره ګاډي چلیږي. د هغوی ټریفیک مسله وه. بیا چې د برې نه څومره ګاډي په ښکته باندې راتلل د هغې ته مسله وه. نو لکه مطلب دومره هم جی بیا پولیس موقع ته رالل، هغې زموږ سره مطلب هیلپ وکړو. موږ د هغې شکرګزار یو. جی موږ څنګه ټرافیک ولې ټرافیک جام شوی نو بر را ستنه راغورځېدل وه. دلته کې یو موټر راته شودړوال دی نو هغه راته هغه ستنه چې ده د سیلۍ د وجې نه په بانټ باندې راغل وه او په بانټ باندې راغورځېدل وه. نو ګاډی هم څه لږ ډېر خراب کړو. خیر څه جاني نقصان نه دی چې الحمدلله خلک بچ شوي. زه خو به دا وایم چې حکومت ته پکار دی چې یاره دا ټول ستنې چک کړي، ریپیر کول پکار دی که نه. دې چې یاره لکه دې کو ستاسو خیال وکړئ سیمنټ نه یې لګېدلي، بل څه نه دي لګېدلي او دا خو د جپاړونو موسم دی. سیلۍ به راځي، کېدای شي راکښته ستنې راغورځېږي، کېدای شي د هغې نه چې کوم کښته لګېږي هغه راغورځېږي. نو ټول مطلب دا چې یاره که دوباره کته غواړي دې چیکینګ کول پکار دي چې یاره لکه ستنې چک کړي چې انده لپاره داسې حادثه را نه شي. وړاندې خو راغلي وو ما لیدلي دغلته کې ګاډی ولاړ و، خو خاص تماشې ونه کړله، خو بس ګاډي ته واپس وخوتو ولاړو ځکه چې خلک ډېر ولاړ وو او بل ټرافیک ډېر زیات و. دې سایډ ته هم ګاډي بند و، هغه سایډ ته هم ګاډي بند و، ډېر زیات ګاډي بند شوي وو. څه پکې امبولانس هم و. نو بیا د هغې د وجې بیا ولکه څه دغه ونه کړو، واپس لاړو. ما خیال چې پولیسو اف آی آر کټ کړی ده، کسانو سره خبره وکړه او خپل ګاډی واپس کړو. ستنه موږ په خپله باندې اخو کړله، په سیټک نه روډ یې کولو. ډرایور چې کوم و هغه استاد چې کوم و، ځکه چې هغه هم غریب و. دغه دغه ګاډی رخصه خرڅه کړل، دغه ګاډی ځان کې اخیستی دی او هغه وایي چې نه لکه څومره چې واپ ډاول نه یې راغلي هماغه دې تاوان نه یې راکړی، ځکه چې هغه څه ګناه خو نه کړو، خپل روډ باندې روان و. خو د هوا د وجې نه سیلۍ ستن راغله، دغه به ګاډی نه لګېده هغه نه ته. خو خیر پولیسو بیا رضا کړو. بس جی زما نوم علي شاه دی او موږ د دې چې بیا له طرفه را روان وو. شوګړې دا زړ جومات نه دی، دې نه لږ ښکته دغلته کې هغه ستنې هسې په کډرو کې ودرولې کمې کندې چې او موږ را روان وو. پوه شو ناڅاپانه لکه په دې روډ باندې موږ روان وو، دا ستن باندې ډایرکټ راولېدل، را سرونه یې بچ شوي او دا مالګاډ چې دی نو دا یې لکه سپلای کړ او نو بس خیر په هغه وخت کې بیا ولاړو. بس رالو مسیران یې دې نه وروسته ستنه اوچته کړه او لارې ازاده کړه. موږ د لږ نړۍ نه رالو مخامخ شو. یاره جي ما ته ګوره زما خط په لا اوس تقریبا د دې مقدارې وایي چې دومره ورپسې ګرځي. صحیح ده او هلته کې تاسو په خپله هم تماشه کوئ، باجري ماجري هېڅ ونه